تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم په حکم باندې چې کله صحابه کرام لاړل او کعب ابن اشرف مړ کړلو نو په مدینه منوره کې په سباله باندې بیا يهوديان چې کله خبر شولو نو يهوديانو خو مخکې ډېر تیز براتل په مسلمانانو باندې د وعدو خیال به هم نه ساتلو نو د هغې نه پس يهوديان ویرېدل او چې کومې لوظونه د نبی علیه السلام سره کړي دغه به پاسداری کوله او دینه پس بیا په مدینه منوره کې امن و امان راغی. د مدینې دننه خطرات تقریبا د یهودیانو طرف نه ختم شولو ځکه یهودیانو ته اندازه وشوله چې دومره لوی سړی نه بچ کېږي او دومره لوی سړی مردار شو او دغه دا انجام دی نو زموږ خو بیا ډېر خطرناک حالت پی. نو یهودیان په مدینه منوره کې غلي شولو او مسلمانان دې غم نه بېغمه شولو. نبی علیہ السلام ته چې کله دا صحابه کرام واپس شولو د کعب ابن اشرف د مرګ نه او بقی ته راورسېدل جنت البقی ته او الله اکبر یې وویلو. نبی علیہ السلام په مسجد نبوي کې لمونځ یې کولو او نبی علیہ السلام واورېدل راووتل ورته نبی علیہ السلام الله اکبر وویلو او نبی علیہ السلام ورله دعا وکړله چې الله پاک دې داسې مخونه تر و تازه ساتي او داسې مخونو دپاره دې الله پاک بهتری پیدا کی. صحابه کرامو نبی علیہ السلام فرمایي الله رسوله زمونږ ستا چې کومه دعا مونږ ته وکړه الله پاک دې په دغه دعا کې تا مونږ سره شامل ساتي یعنې ستاسو مخ مبارک تریم تر و تازګي وي تاسو دپاره دې الله پاک خیر کی. نبی علیه السلام په دې عمل د صحابو ډېر زیات خوشحاله و او د دې مرګ په نتیجه کې په مدینه منوره کې تقریبا امن راغی. یعنې داسې نه وه چې بس د یو کس مرګ وشو بس سړی لاړل نه باقاعده یو رعب د مسلمانان بیا قایم شو او یهودیان ویرېدل. په دې دوران کې نبی علیه السلام ته اطلاع راغلی وه چې د مشرکانو یو وفد دی یا خو په مدینه باندې حمله کوي یو اطلاع دا وه یا دا وه چې دا تجارتي خلک وتلل شام ته. نبی علیه السلام ته چې کله دا وفد د دې پته ولګېدله دې ته غزوه بحران وی. د بحران علاقه وه دې طرف ته بیا نبی علیه السلام د 3 کسانو په قیادت کې 3 کسان تیار کړل. نبی علیه السلام په خپله قیادت کولو او دا د ربیع الاول میاشت وه او د جماد الثانی د جماد الاولا د ربیع الاول په میاشت کې نبی علیه السلام دا کعب بن اشرف هم د ربیع الاول په میاشت کې وجلو. هم په دغو ورځو کې دا اطلاع و چې د مکې معظمې نه مشرکان راوتي دي په مدینه حمله کوونکي دي. نبی علیه السلام به په داسې خلکو پسې بیا باقاعده وتلو به. نبی علیه السلام فرمایي که چېرته دوی په مدینه کې راځي او دلته حمله کوي نو ښه داره چې موږ پسې وځو. نو 300 کسانو تیاري وشوله او د 300 کسانو تشکیل وشولو. نبی علیه السلام قیادت کوي بحران علاقې ته ورسېدل. یا خو داسې وه چې دا قافله مخکې تېره شوې وه او یا دا چې دا خلک ویرېدل بیا چې مسلمانان پسې راپسې راوتي دي اطلاع ورته راغله. هغه وخت کې د اطلاعاتو یو خاص سیسټم و په آسونو باندې به تیز تلل خلک یو بل ته به خبره کوله چې هلکه ته ځې فلانکي ته ووایه. داسې حالات دي پیاده مزلې وي د مکې خلک ویرېدل او رانړل. نبی علیه السلام بحران علاقه کې چې دی داسې تقریبا د 2 میاشتو تقریبا د نبی علیه السلام هلته بیا پاتې شولو د 300 کسانو سره که شرط دوی داسې خطر محسوس کولو مسلمانانو د دې وجې نه هلته نبی علیه السلام د جماد الاولا پورې هلته و. بیا چې کله جماد الثانی شروع شوله 3 کال د هجرت شروع دی. جماد الثانی چې کله شروع شوله نو دا د رجب نه مخکې چې کومه میاشت
نبی علیہ السلام په مدینه کې بیا د بل وفد کې غزوه بحران کې نبی علیہ السلام بیا راغی چې کله مدینه منوره ته راغی نو په مدینه منوره کې بیا یو بل اطلاع هغه دا وه چې د مکې معظمې خلکو په خپل منځ کې خلکو مشوره وکړله چې دا خو موسم را روان دی ګرمي او موږ خپل تجارتي هلې ځلې شروع کول پکار دي زموږ سره کومه سرمایه ده او موږ دا وخوړله بیا به څه کوو نو په دې ګرمۍ موسم کې به دوی تلل بیا شام ته به تلل په ژمي کې به یمن ته تلل حبشو ته به تلل په ژمي کې او په ګرمۍ کې به دوی شام ته د تجارت دپاره تلل خو دوی ویل چې موږ فرض که شام ته ځو اوس د کاروبار روزي دي نو دا خو مسلمانانو باندې زموږ د مدینې باندې زموږ لار ده او په مدینه کې را سره څومره واقعات وشو او ډېره زیاته پریشاني دا به څه کوو په دې سوچ او فکر کې وو بیا یې دا فیصله وکړه چې موږ به د عراق په علاقه باندې شام ته دا ډېر اوږده لار ده پټه مشوره وکړله چې موږ به د شام په علاقه باندې به ځو او د عراق په علاقه باندې شام ته به ځان رسو خپل کاروبار خو نشو پرېښودلی بل لا دوی په دې وخت کې په دې ربیع الاول کې چې کله د بدر د جنګ نه په دې خوا باندې دوی باقاعده د جنګ تیاری کوله اسلحه به یې جمع کوله ساز و سامان به یې جمع کولو په دې سوچ باندې خپل انتقام به ملو نو که موږ کاروباري لحاظ سره کمزور شو بیا خو موږ به جنګ نشو کولی چې کوم انتقام او بدل جنګ په زړونو کې دننه دی بهرحال د چا تجارتي قافله تیاره شوله او دوی عراق ته چې بیا د روانېدلو نه مخکې په دغه لار باندې د یو مسلمان دی هغه دوی په دې مکې په دې مشرانو کې اسود ابن عبدالمطلب دی که اسود نوم یې و من د هغه سره شپه وه نو په هغه زمانه کې دا شراب حلال و دواړو به شراب څښلي وو په شراب چې خلک وڅکي دا نشه وکړي بیا را ټولې خبرې کوي دغه کس دې ټولې خبرې مسلمان ته وکړلې داسې پلاننګ هم جوړ کړی و په عراق به ځو داسې به تاویږو بیا به شام ته ځو بس چې د دوی لکه لشه لاړله دغه خو دی خو پوهه نه شولو چې مار څه ویلي دي دا مسلمان د موقع نه فایده پورته کړله او دا خو بس راس پاس کومه بس فورا په یو تیز اس باندې کېناستلو مدینې ته ځان راورسولو نبی علیه السلام ته وفرمایل چې په فلانکۍ لاره باندې عراق په لاره به دوی ځي شام ته د مدینې مکې معظمې خلک او تجارتي قافله ده نبی علیه السلام ته چې کله اطلاع راغله نبی علیه السلام د زید ابن حارث رضی الله عنه دا د نبی علیه السلام متبنا زوی و نبی علیه السلام ورته زوی ویلی او نبی علیه السلام د ده د نوم د بیا د خو د زید ابن محمد به د خلکو ویلو د ده واقعه به راځي وروسته انشاءالله بیا د زید چې کله د نبی علیه السلام نوم ټیکټ کېدلو نو د زید سره د الله رسول هم بینه و د خدای ورسره هم بینه وه او د زید په قرآن شریف کې باقاعده نوم راغی بیا د یو صحابي نوم هم په قرآن شریف کې نشته دی ما سوا د زید رضی الله عنه بهرحال د زید په قیادت کې د سلو کسانو دغه جوړ کړل وفد جوړ کړلو او په هغه علاقه باندې ورویستلو چې کله هغه علاقې ته دوی لاړلو چې کومه لاره وه چیني غونتیوال ته دوی ورسېدل مسلمانان او چې مسلمانان هلته ورسېدل دا قافله په دقه ځای کې هغه طرف نه رانازل شوله او مسلمانان خو ورته تیار ناست وو هغوی خو هغه شان ذهنن ته ور تیار به نه و جنګ ته لکه چې هغوی موږ بس لاره بدله کړله موږ سره چا څه کار څوک نه دی خبر سل کسانو مسلمانان د زید ابن حارث رضی الله عنه په قیادت کې او دوی په یکدم چې حمله وکړله د هغوی چې کوم لاره ښودونکي او لاره ښودونکي هم دوی ځانه کس نیولی و هغه یې ترې ونیول او دا ټول خلک وتښتېدل او چې څومره تجارتي سامان و اوښان و څه ورسره و اسلحې وې چې څه ورسره ټول یې پرېښودل او بس ځان یې بس په تېښته باندې خلاص کړل او بس مسلمانانو هغه کس راویستلو بیا دا خلک بیا د سلو کسانو وفدو د ډېر لوی مالی غنیمت سره بیا مدینې هغوی هغه ټول هر څه واغستل او مالی غنیمت سره دغه لاره ښودونکي هم راویستلو دا مالی غنیمت چې کله راغی نو نبی علیه السلام ډېر لوی مالی غنیمت و د اسلام طریقه دا وه د قرآن حکم دا دی
چې 15مه حصہ به بیت المال ته ځي، نورو مجاهدینو کې تقسیمیږي. او په روایتو کې راځي چې د ټول نه اطیب او خپل او حلال مال هغه د مال غنیمت مالی چې هغه د کافرو نه واغستلی شي په جنګونو کې. د کافر مال چې په داسې جنګونو کې په داسې طریقه باندې کله واغست دا ټول نه حلال اطیب مال هم دقه پاک. یو خو زمونږ د یو بل سره وي که نه، لکه په دې زمانه کې د امریکې نه اسلحه غستل، د امریکې نه څه شیز قبض کول، ځکه عملا د مسلمانانو خلاف په جنګ کې دی، دا به مال غنیمت وي او دا به ټول نه پاک شي هم دقه دی چې نن سبا څوک د امریکې نه ووایي. یو خو زموږ حکمرانان پیسې وهي، دا نه یادوم، دا خو آرام خواري دا بله یو طریقه ده. دا دوی خو پیسې لري، د هغوی دپاره دلالي کوي، دا دلالان دي. نو دلالتوب خو هغه د هر چا لپاره ګناه ده. دا چې کم مجاهدین او کم مسلمانان د امریکې سره عملا بصرفي کار دي او د هغوی نه کم شی راځي، دقه شان دا ټول نه اطیب او حلال شي هم دقه دی. بهر موږ لږ یېرېږي رایېرېږو، لږ موږ احتیاط کو په دې خبرو کې. نو نبی صلی الله علیه وسلم مال غنیمت د هغوی منځ کې تقسیم کړلو. مدینې مکې معظمې ته دا خلک لاړل. دا چې کوم کس یې راویستی او لاره ښودونکی د نبی علیه السلام مخ چهره مبارک خو ډېره مؤثره چهره وه او ډېرې ښکلې خبرې به یې وې چې خواته به یې سړی راغی کېناستو به که نه بس هغه بدلېدلو. دا سړی راویستلو، نبی علیه السلام ورته وفرمایل ویل مسلمان شه، سره د کافرو دلالي کوي او لارو خلکو ته ښیي. بس د نبی علیه السلام د خبرو نه متاثر شو، بیا مسلمان شولو دی، مال غنیمت هم میلاو شولو، دا سړی مسلمان شو. مسلمانان ډېره خوشحاله د مکې معظمې خلکو ته چې کله دا خلک واپس وتښتېدل لاړل مکې معظمې ته. مکې معظمې ته چې خلک لاړل چې مال نه خو خلاص شو، دا لوی نقصان د هغې جنګ نه بدر د جنګ نه پس دویم غټ نقصان د مکې معظمې خلکو ته. د مخکې ورته جاني نقصان شوی و، ورته لوی مالی نقصان ورکړی شو. او دا هغه کشمکش دی چې د کفر او د حق په منځ کې روان دی، د باطل او د حق پرستو خلکو په منځ کې روان دی چې مکې معظمې خلک یو پلانینګ کوي، مسلمانان بل پلانینګ کوي. دا واقعات موږ ځکه وایو چې ما تاسو ته پته ولګي مولانا او دا مولانا صاحب ته، پیر صاحب ته، حاجي صاحب ته، امیر صاحب ته پته ولګي چې نبی علیه السلام داسې نه وه چې مسجد نبوي جوړ کړه، په محراب کې ناست و، تعویضونه به یې خلکو لګول او دمونه به یې کول او بلال به اذانونه کول او دا د اشراق مونځ دی او دا د ساخ مونځ دی او دا د اوابین مونځ دی او دا مې تهجد دی او دا مې صدقه ده او دا خیرات دی او دا داسې دی او دا داسې دی. نه، دا څومره تاسو وګورئ څومره ستړی ژوند دی. پخپله په غزوې ته تللی دی، غزوې بحران ته 2 میاشتې په صحرا کې تېرې کړي دي نبی علیه السلام. او د هغې نه چې رالل دارې پسې 100 کسانې بل طرف ته ولېږل. داسې نه و چې صحابه کرام په قلار نه و تسبیح خلکو سره خلکو تسبیح اړولې او ذکرونه فکرونه خلکو کول. ټول خلک لوی کشمکش کې مسلمانانو، یو طرف ته دننه دشمن د یهودیان دا دبا وهل دي. د کعب بن اشرف په مرګ باندې دباو کړل، تاسو غلي کېنئ که نه تاسو هم داسې یئ. او بل ته د مکې معظمې خلک لوی دشمن دی، هغه دشمن ته مالي تاوان ورکول او جاني تاوان ورکول چې کفر کمزوری شي. منځونه او دسونه به یې کوي، چې منځونه او دسونه نه کول چې ما تا ته اندازه وشي چې نبی علیه السلام د مدینه کې به 10 کاله څنګه تېر کړي. 10 کاله یو ورځ نبی علیه السلام آرام نه دی کړی. دا ګورې روان دی مونږ چې مدینې ته کله هم راغلی دی نبی علیه السلام یو نه یو مسله ده، یو نه یو سریه روانه ده، غزوه روانه ده، یو نه یو مسله روانه ده. نبی علیه السلام صحابو دا کارونه دې لپاره کول چې په دې کې اسلام ته تقویت و، دا د الله منشا وه، دا د الله حکم و. نبی علیه السلام چې کوم کار کو او که صحابو د الله د رسول پاک دا د الله منشا وه، دا د الله حکم و چې کفر ته به نقصان ورکوي، باقاعده وځي به داسې د جومات په ګوټ کې به نه کښېنې. بهرحال د مکې معظمې خلکو ته دا خلک لاړل او پته خو دولې تاوان خو میلاو شولو. د مکې معظمې خلکو دپاره په کار وه چې دماغ یې رایښ شوی وی او فیصله یې کړی وی په کار ده چېرې بس نور مسلمانېږو، ځکه دومره مشران هم مړه شولو، دومره خلک هم قیدیان شو، په قیدیانو کې هم رانه پیسې لاړلې، دا اوس هم دا ټوله قافله پیسې رانه لاړلې. په کار ده چې ځکه ورته پته وه د مکې خلکو ته دا پیغمبر حق پیغمبر دی. ویل زمونږ د بچو متعلق زمونږ شک کېدلی شي، د مکې خلکو به ویل خو ویل د دې نبي متعلق موږ شک نه کوو.
د نبی صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې بالکل 100% نه زیات یقینو دا حق پیغمبر دی. په بدر کې د مکی خلکو پرشتي کتلې وي چې راغلي وي جنگ دپاره، ټولو خلکو کتلې وي. ورته پته وه چې دا پرشتي د مسلمانانو مدد راځي. ما مدد اول نه راځي، زه د بیت الله جاروکخ یم او د بیت الله خدمت کومه، د حاجیانو خدمت کومه، د زمزم په خلکو تقسیمومه، خیراتونه کومه، بیت الله باندې غلاب جوړ خورومه، بیت الله دیوالونه وامه. زما مدد له وجې نه راځي ځکه زه په ناحقه باندې یم او دی په حقه باندې دی. ځکه دا ورته پته وه په کار ده چې ایمان یې راوړوي. نو شیطان دې ته هم پرې نه ښودل. دویمه دا وه چې په کار ده چې روغ یې کړی وی د نبي علیه السلام سره، صحابه سره، چې بس نو به یو بل ته ستاسو مدینې مکې ته راځئ، موږ مدینې ته راځو، راځئ روغه کوو بس. نو دا دوه خبرې ونه کړلې او دوی مخکې چونکې د جنګ باقاعده تیاري مخکې نه شروع وه، د بدر نه پس باقاعده د جنګ سادو سامان به جنګ جمع کولو، ویل بدل به الو. نو درېیم دا وه چې دا دوی فیصله یې وکړله چې موږ به دې نه پس د مسلمانانو سره ځو، په مدینه به باقاعده حمله کوو. به د دې بدل په دې انتقام په بدل کې د دې کاروي په بدل کې انتقامي کاروي فیصله یې وکړله چې موږ به باقاعده ځو او په مکه په مدینه منوره به حمله کوو، بدل به اخلو، نبی علیه السلام او صحابه کرام به وجنو. نو د جنگ احد تیاری شروع کړله. د دې نه پس د جنگ احد روان د شو تیاری باقاعده شروع شوله. د مکې معظمې خلکو پلانینګ شروع کړو، نمونه لیکل شروع کړل، څوک څوک به ځي، دا څنګه به کوو، چاندې شروع شولې او ډېر لوی تیاری د جنګي احد دپاره د مکې معظمې خلکو شروع کړله. او بیا مکه معظمې جنګ د خلک بیا راغلي دي او جنګ احد شوی دی. په احد کې دوی خو عارضي فتحه اول مسلمانانو ګټه کړې وه، عارضي لکه غونډې فتحه دوی کړې وه، بیا دوی وتښتېدل. د هغې جنګ احد واقعات، د هغې تفصیلات، د هغې د احد د شهیدانو حالات، د نبی علیه صلات وسلام باندې سخته ورځ د احد د حالاتو تذکره به هم په دې بنیاد باندې کوو چې نبی علیه صلات وسلام د یو معرکې نه فارغېږي بله معرکه او بلې معرکې نه فارغېږي بله معرکه. نبی علیه صلات وسلام څومره لوی سخت او ګران ژوند تېر کړی دی، څومره تکلیف یې تېر کړی دی. ورې زموږ دپاره دا دین بالکل داسې آسان دی بالکل چې یو بل ته وښیو، بیان یې کړو، بیان هم نشو کولی، عمل هم پرې نشو کولی، وخت هم نشو ورکولی. یعنې زموږ په زندګۍ کې ډېره سستیا ده. موږ خو نه جنګونو سره مخامخ یو، جنګ په دې زمانه کې خو داسې ده چې موږ خلک ډېر ټول خلک موږ سیرېدونکي خلک که بل څوک هم چې ښه خبره کوي هغه ته م وایو چې هلکې بس له ګزاره کول پکار دي. داسې یرې والا ژوند دی زموږ، داسې دا جارحانه ژوند زموږ نه دی چې موږ جارحانه د حق دپاره کل کرخه په حمایت کې خبره وو. ټول خلک داسې یره خوف په موږ باندې طاري شوی دی چې کله داسې کیفیت د مسلمانانو وي هغوی له د نبی علیه صلات وسلام سیرت کتل پکار دی. د نبی علیه صلات وسلام په دومره سختو حالاتو کې یو ټوله دنیا خلاف د لږ غونټې موټې مسلمانان دي، هغوی په میدان کې ودرېدل، استقامت اختیار کړو، په ټول عربو له خدای پاک ورکړو، په ټول دنیا کې مسلمانان خواره شو. دا د نبي صلی الله علیه وسلم یعنی د مکې د مدینې منورې زندګي د الله پاک د رسول، یعنی په دې کې زه یوه خبره هم داسې نه چې هغه زه نه پټومه، ځکه په دې کې زما مقصد دا دی چې موږ په خپله ځان ته موږ یو بل ته د نبی علیه صلات وسلام د ژوند حالات ذکر کړو چې موږ د ټولو خبرو نه خبر شو. دا د سیرت دا واقعات دې دپاره وایو چې موږ لږ دین طرف ته، اسلام طرف ته ورنږدې شو، د نبی علیه السلام د سختو نه خبر شو. انشاءالله د احد د جنګ د حالاتو تذکره به هم شروع کوو، دې دپاره چې زموږ په ایمانونو کې نوره مضبوطیا راشي. الله پاک دې د نبي صلی الله علیه وسلم او د صحابو دغه سخت حالات تیر کړي دي، دغه سختو حالاتو په برکت دی الله په ټوله دنیا کې مسلمانانو له خیر او برکت ورکړي. مسلمانان دی الله تعالی د کافر د شر نه بچ کړي او د کافر قوت او طاقت دی الله تعالی ختم کړي. وصلی الله تعالی علیه وسلم. نور على
مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا